السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یولسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا شپږ درشم آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي وما يتبع اکثرهم الا الظن، او نه کوي دا خلق پیروي مگر د ګمان پیروي کوي. د ما عزتمندو دې خبرې باندې لګزان پوي کوي چې یو یقین دا او یو ګمان دا. یقین دې ته ویل شي چې وا خبره بالکل یقیني وي، بالکل د رڼا په ورځې باندې اگر رڼا د ورځې په شان دی غا رڼا وي، باغ کې هیڅ شک شبهه نه وي. نو یقین نه مراد الله رب العزت د الله رب العزت خوږ کتاب قرآن پاک، د الله رب العزت خوږ پیغمبر نبی علیہ السلام، د الله رب العزت رستول شوی دین اسلام، دا ټول یقین ده. په دې کې شک شبهه نشته ده. دا ټول حقیقت خبرې دي، دلیل نه ډک دي، دلایل سره خبره ده. او په دې کې څوک دا نشي کولی چې اعتراض وکړي، او که اعتراض کوي نو اسې دروغ وایي. دا یقین ده. او الحمدلله چې مونږه مسلمانان یو، مونږه په دې یقین باندې ایمان راوړی ده. اوس چې څوک کوم خلک دا نه مني، دا شیونه الله نه مني، دا الله کتاب نه مني، دا الله پیغمبر نه مني، دا الله دین نه مني، نو دوی به هم ژوند خو به تیروي که نه. نو چې بیا په دنیا کې ژوند تیروي نو یقین خو دوی سره نشته، نو دوی بیا په ګمان باندې خپل ژوند تیروي. ګمان دې ته ویلی شي چې حقیقت نه وي، اسې خیالي خبرې وي، اسې د وهم خبرې وي، اسې خپل یو سوچ سمج وکړي، هغه مطابق یوه خبره وکړي، نه ورسره دلیل وي. یعنی ګمان د پاره نه دلیل شته، ګمان د پاره نه حقیقت شته، ګمان د پاره نه داسې خبره شته چې بل سړی ووایي چې دا یقیني خبره ده. نو چې کوم کس اسلام قبول نکي، کوم کس په قرآن باندې خپل ژوند نه تیروي، کوم کس د نبی علیہ السلام په حدیثو باندې خپل ژوند نه تیروي، دی به خپل ژوند خیالي ژوند تیروي، ګمان باندې به دی ژوند تیروي. بیا داسې خلک چې وي دوی بیا خپل کامیابی د پاره لارې ګوري. داسې خلک بیا یا جادو پسې ورپسې شي، جادو پسې ورپسې جادو کوي، بیا ځان د پاره هم جادو کوي، په بل باندې هم جادو کوي. او داسې خلک چې دي یا بیا شرک کوي، ځان د پاره الله نه علاوه نور خدایان ځان ته وګوري، هغوی سره خپل ژوند مصروف کیدا. نو د ما عزتمندو الله رب العزت په دې ځای کې وفرمایلو چې ډیر خلک نه کوي تابعداري مگر تش د ګمان تابعداري کوي، ګمان پسې ورپسې وي. بیا یو خو هغه خلک دي چې هغه کافران دي، یو هغه خلک دي چې هغه مشرکین دي، دا خو خالص لکه د کفر په دایره کې نه دي. خو هغه خلک چې هغه ځان ته مسلمان یي، تش په نوم باندې مسلمان یي، خو هغوی قرآن باندې عمل نه کوي،
د الله خبره نه مني، بس اشي تش په نامه مسلمان. دا خلک هم بیا په ګمان باندې وخت تیروي. دا خلک هم ځان ته هغه لارې ګوري چې هغه یقیني لارې نه وي. نو دې د وجې نه د ما عزتمندو مونږ ته دا پکار ده چې مونږه یقیني لار خپله کړو، حقیقي لار خپله کړو. هغه لار چې هغه حقیقي لار ده، هغه لار چې هغه یقین نه ډکه ده، چې هغه قرآن او حدیث لار ده، چې هغه د الله لار ده، چې هغه د اسلام لار ده. او بیا الله فرمای ان الظن، بشک ګمان، یعنی هر یو ګمان، هر یو خیالي خبره، هر یو د وهم خبره، لا یغنی من الحق شیئا، اغا ضرورت نه پوره کوي د حق هیڅ شی، یعنی اغا حق نشي ادا کوله. خیالي خبره، د ګمان خبره، د وهم خبره، دا خو حق نشي پوره کوله. ان الله بشک الله علیم، اغا خبر ده بما يفعلون، فاغو کارونو باندې چې دا خلک کوي، فاغو کارونو باندې چې دا خلک کوي، په دې باندې الله خبر ده. یعنی الله تعالی چې دا هر څه نه خبر ده. کوم خلک په یقین باندې ژوند تیروي هغه باندې هم الله خبر ده. کوم خلک چې په ګمان باندې ژوند تیروي هغه باندې هم الله خبر ده. نو دوی ته الله تعالی بیا یو ورځ مقرره کړې ده چې هغه د قیامت ورځ ده، چې هغه د حشر ورځ ده. هغه ځکه یو بیا سزا او جزا به الله تعالی خلقو ته ورکوي. اوس ترجمه ته متوجه شو. وما يتبعوا انکوی پیروی اکثرهم، اکثر خلق د دوی، الا الظن، مگر د ګمان تابعداري کوي. ان الظن، بشک ګمان، لا یغنی، نه پوره کوي ضرورت، من الحق، د حق نه، شین هیڅ شی. ان الله بشک الله تعالی علیم، خبر ده بما په هغه څه باندې یفعلون چې دا خلک کوي. الله دې په دې سبق باندې مو ته پویا او الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.